أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. معلومه کو ځای اذا یاد کا اغه وخت اذ پمانه د وذکر سر راځي ها اذ معنا وذکر ک جلالین ترجمه کړی دا اذ معنا وذکر یاد کا سیاد کا قال چې ویل ابراهيم عليه السلام لابيه خپل پلار تا وقومه وخپل قوم تا انني بشک ز براء بریما بیزارما مما دا غسن تعبدون چې تاسو عبادت کوئ د دې بوتانو عبادت کوو کنه. ابراهيم عليه السلام د بوتانو د عبادت نه او د شرکیات او د خلقو نه بیزار او بری دی او د الله تبارک تعالی وحدانیت منون کې انسان دی. پوښیو کو پونه شو او لی ابيه کنه دلته ویل چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته ویل کنه او بل آیت کې راځي چې اذ قال ابراهيم لابيه آذر مشته کنه ستاسو په دغه ځای باندې مفسرین کرام بالخصوص علامه سید محمود علوسی و تفسیری علوسی رولمانی کې فرمایي چې دا آذر د ابراهيم عليه السلام ترو بلاره نو خبره پوښي بیا چې ته قران ویلې چې اس قال ابراهيم لابيه آذر ابيه بلار دی ویل خبره پوښي قران خو ته بلار ویلې لګا او دغه خلک هم د دې ځن استدلال کوي چې کم ظاهر بین دي کنه اهل ظواهر تاسو خو به جنې کنه دا خلک هم وایي کنه ګور قران خو ته بلار ویلې چې بلار وته جو بلار شکنه اور په کتاب سوای خبره باندې پوه نشولې. نو روح المانی دا غي توجید سي بیانې چې د عربو قانون داو چې غيبه پلار ترت پلار ویلو ترت به سکو پلار به ورتا ویلو دي کې مزایقه نشتا ته تنګي بدی کې نشتا وجدادا چې حدیث پاک کې ناراضي العمو سنو ابيه تر په منزله د چا دی پلار دی کنه ګوره دا عربو طریقې کار شو نو د عربو د اصطلاح موافق قرآن کریم نازل شوی دی. خبره باندې پوه شوې که پوه نشولې دی تروخه پلارې نو د فلار نومې چې کم دی تاریخ آذر نه دی خبره باندې لکه پوه نشوي. قرآن کریم کې به تمون د سیمو خو کنه یوسف علیه السلام صفی واتبعت ملة آباء ابراهیم و اسحاق دی خبره باندې پوه شوې که پوه نشوي. نو ګوره دا یوسف علیه السلام د چا زوی د یعقوب علیه السلام د چا زوی د اسحاق علیه السلام په خبره باندې پوهیږي کنه پوهیږي او اسحاق علیه السلام د چا زوی د ابراهيم علیه السلام. نو د اسماعیل علیه السلام دا د یعقوب علیه السلام څخه کیږي ها نکی الکا یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام پلار وګڼه او بیا زویو خبره باندې پوښوي هغه بیا چې کوم د نوز ګوره دلته کې دا اسماعیل علیہ السلام چې کوم شو او اسحاق علیہ السلام د خپل رونه دي میندې جدا دي خپل رونه دي کنه نو چې خپل رونه دي نو ته اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام دا یو پلار دی او دا بل سره تر دی کنه یو پلار دی او بل تر دی په خبره پويږي. نو د یوسف علیه السلام ویلا چې زه د خپل پلارونو په دین باندې یم نو په پلارانو کې بیا د اسماعیل السلام نوم یادېږي د اسحاق علیه السلام نوم یادېږي او د اسحاق علیه السلام خو نیکه دی خپل نیکه دی خو د پلار دی او د اسماعیل علیه السلام د پلار تر دی هغه تر کې چې کم دی نو پڅ کې داخل کو په پلارانو کې داخل کو اکتره پڅ کې داخل کو د خپل پلار غتر هاي پڅ کې داخل کو په پلارانو کې داخل کو پلار ورته ونی وتبعت ملة آبائي تخپل پلارانو د دین تابعدار ما نه خو د پلار ترو
خو د پلار نیک پلار نو کنه اب خو نو کنه خو سيو عام یو هغه عام ته ولسو ویاله پلار یو ویاله کنه دا د قران کریم اصطلاح ده د الله بندگانو چې تر ته سوي پلار وای دي کی خبره نشته ده نو څوک د باندې خط شو کې چله کتل د قران کریم ته څه ویل دي اس قال ابراهيم لابيه آزر پلار ورته ویل دي جواب دا شو چې تر ته څه ویل کیږي پلار ویل کیږي ته کې سم مزایقه نشته ده دا خبره مونږ دي د پاره کو کچرته دا آزر د ابراهيم عليه السلام څه شي پلار شي دا خو مشرکو کنه قران کریم ته دی ویلي او نبی عليه السلام د اسماعیل عليه السلام په واده کې دی او اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زوی دی او ابراهیم علیہ السلام چې ته د آزر زوی کی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زما په دې آبا او په دې اجداد او په دې سلسله کې مشرک کافر نشتی زما د نطفه خدای پاک د فاک نه د پاک اسلابونه فاک او ارحام ته منتقل کړي دا نو په دغه ځکه خدا کوم شاچی وراله د آزر دا خو پاک نه ده کنه که پاکه ده پاکه ده پاکه خونه ده کنه چې آزر خو مشرک شو کنه چې ته پلار ثابت کی ورته بیا څه شو پاکه نشولا او چې د آزر تر او باسي نو بیا بس شي بیا به پاکه ثابت شي په دې خبره پوه شو یا غبل آیت کې مرضی کنه چې الله تعالی فرمایي چې مونږ ته راړولې په ساجدینو کې پس کې دا ډېر تفسیرونه شي خو یو تفسیر دا دی چې په دې ساجدینو کې تر اوړې دي نو استاد ابا او اجداد دا ټول چې کم دي دا ساجدینو الله تعالی ته یعنی موحدینو څو موحدینو نو د دې نه ثابت شي د نبی صلی الله علیه وسلم هغه د ابا او د اجداد چې کومه سلسله ده ابا موحدین ثابت شي مشرکان به کې څوک نه نو خبرې دې زره به تمنګ را ورسیږو چې د نبی صلی الله علیه وسلم والدین کریمین شریفین دا په ایمان باندې دنیا نه شوي دي رخصت شوي دي یوازې خو دې نوم ته فکر کوه دا عبد الله نبی رسول الله پلار نوم سو عبد الله دا الله بنده ګرځي پراغه او امنه رضی الله تعالی عنها صبر زبردست نمونه دي بهتر دي نمونه خو فکر کوي او د دین څوک شرک ثابتول شي څوک را پورته شي کنه چې دی شرک کړي بت سجده کړي دا غیر الله منل دی کنه یو څوک خو دې څه وخی کنه دی ثابت کی په خبره پوه شو بهر حال دغه په خپل ځای موضوع د کتابونو په لیکل شوی دي امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه نبی صلی الله علیه وسلم د والدین شریفینو په ایمان باندې 3 رسالې لیکلې دي ها خبره پوه شو او مدلل جوابونه پکې کړي دي کپو بنا شوي او بعضی نور کتابونه هم نبی صلی الله علیه وسلم د والدین کریمینو په ایمان باندې لیکل شوی دي علامه قرطبی رحمه الله په تذکرہ کې چې کوم د بده باندې کړي دي بحث کړي دي او دا بار بار ثابت کړي ده یو مولا علی قاری رحمت الله علیه د احنافونه هغه یو تفرد کړي دي چې د والدینو ته نسبت چې کوم ده د عدم ایمان کړي دي ور باندې پوه شولې خو په دې کې چې کوم ده علامه الوسی رحمت الله علیه ورستو پسې بیا را لګیدل دي وروره او په تفسیری روح المانی کې وای د پوز دي په خاورو کې کړه شي چې د قول د کړي دي نو هغه بیا د واپس جوابونه کړي دي یو خبره هم بلا جواب نه د پریخي ال طبيعت څخه کول پکار دي رجوع کول پکار دي پہله کا پوښ انني بشک زچم براء بزار مما دا غسن تعبدون چې تاسو عبادت کوئ یعنی بوتانو عبادت پدې کو ابراهيم عليه السلام نه بیزار دی الا الذي مگر بیزار نه مدا غسات نا فطرني اي خلقني چې پیدا کړې مې ز ان پینو بشک د غزات سيهدين زرد چې ما تبسو کی لار بر توخي يرشدني لدينه اخپل غدين تا لار به ما توخي کولاو بشي خبره پوشي دا خبره دا ابراهيم عليه السلام چې فانه سيهدين او مخکې چې کوم د خپل قومیان ته ویل خو پلار ته چې مونږ تاسو د دین او تاسو دغه خدایانو نه بیزار یو الله فرمای وجعلها ويغرزو دې کلمې لرا چې کلمه توحید دا چې مفهوم د دې قول چې انني اخره پورې لا سیدین پورې امام جلال سیدی څه فرمایي خبره پوه شو دغه قول ابراهيم عليه السلام وګرځو څه وګرځو کلمه باقیه هغه کلمه باقی پاتې کیدونکې فی عقبه باغ اولاد او په ذریه د ابراهيم عليه السلام کې خبره پوه شي لکه څنګه ولا يزال فيهم ما يوحد الله خامخا همیشه به په دیو کې د یو کس په ابراهيم عليه السلام په الواده کې شابه الله تبارک تعالی توحید بیانوي
خبره پوه شوې لعلهم دفار دی چې د اهل مکه يرجعون راوپس شي د څه نه راوپس شي عما هم علیه کم کفر او شرک باندې دی د بوتانو په عبادت باندې د هغې نه راوپس شي نو چاته وپس شي الی دین ابراهیم ابیهم هغه دین د ابراهیم علیه السلام ته دین د چاته ابراهیم صاحب ته چې پلار د دوی دی بل متعتها اولائے بلکہ اللہ فرمائی ما نفع ورکڑی د لگ وقت پارا ها اولائے اے ها اولائے المشرکین دی مشرکانو تا چالرا و اباءهم اغفلارانو دی مشرکانو تا اللہ فرمائی چې ما دو تا پیدا ورکڑی دا دنیا او جلتی میں دا کڑی عذاب ورکولو سرا دا دا اللہ تبارک تعالی قانون دیخوا چې دی مشرکانو لرا یا هر گمراه انسان لرا فاسق بدعتي فاجر لره دا د الله قانون دی د الله عادت دی چې جلتی په عذاب کې نه کوي مهلت ورکوي او چې مهلت ورکي او بیا هم د توبه ونه باسي د خپل اعمال او د خپل بد عقایدو نه نو بیا الله تبارک تعالی سنگین سزا ورکوي چې عبرت ګرځيږي د اولین او اخرین لپاره وای شوي خان الله فرمایي چې ما دی لره پیدا ورکړی دا د پلارانو لره حتی جاءهم الحق تر دې چې راغی دی لسکو حق نه دی حق مراد سره القرآن مراد نه قرآن دی ورسول مبین او دی تراغه هغه رسول ښکارا الک څنګه ورسول ښکارا مظهر اللهم الاحکام الشرعیه چې ښکارا کی دی د پاره احکام شرعیه چې مراد دغه نه محمد صلی الله علیه وسلم دی پوه شئ نو کله چې ته حق راغی چې هغه قرآن دی او رسول ښکارا ورته راغی چې نبی علیه الصلاة والسلام دی ولما جاءهم الحق هر کله چې راغی دی له حق چې مراد ته قرآن دی قالوا ویل دوی هذا سحر دا خو څه دی که جادو دی دومره غټ سرکشه نه جوړ شو او بدبخته وإنا به بشک مونږ په دې قرآن کریم سره کافرون انکار کوونکي یو د مخې سره یې نه انکار وکړو قالوا ویل دوی لولا هلا نزل ویل که دا قرآن کریم چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازلېده که نه په خبره پوه شو اوس د دې انکار وجه څه شی ده چې دا قرآن کریم چې په نبی علیه السلام نازل شوی دی چې موږ یې نه منو نو دا چې کومه دی په ولید بن مغیره او په عروه بن مسعود ثقفي باندې ولې نازل نه شو دا په دې ولې نه نازلېده چې په چا نازل شو په نبی علیه الصلاة والسلام د انکار وجه دا شوله بس او کنه دا د دوه عظمتین قريتين په ورستو راځي کنه چې دوی به ویل د قران کریم چې په نبی له سلام نازل شه نو په دغه دوه غټي قريه چې دی دا غي د غټ خلک چې غ سردار یو ولید بن مغیره د مکی او عروه بن مسعود د ثقفي د طائف دي دوه ول نازلې دو او د انکار د پاره غوږی ګوري کنه خبره کې چنجي لټای فقط الله امر دی وای منه خبره پوه شو دا د نن زمانه د خلک هم د سکی کنه کله مذاهب د تاسو اکثر راشي کله برای هلکه دا څلور مذهبونه ولي شنو پلانې ولي نشو کوم دا خو د خدای خپل خوخه وا د خدای نه مقرره وا بس چې خدای ته په کومه کې امر کړی دا کو کنه قرآن کریم نازل شو په نبی له صلوات والسلام د الله امر دی وای منه ته کو خپل خوخه کې دا پرمایشي دلایل هغه ندیم د خبرې کله برای اکباړي سره خو جواب نه اغزر د غیر مقلدینو آیا د پنځپیرانو دغه افواهاتو چې دا غویم څه اعتراض نه څه قوي خبره غي نه کړي خبره باندې پوه شوي او نو چې یو بس سم دلیل ویلې او سم یو علم غری ویلې د نه ده هغه اسه افواهاتي اسه بیت العنکبوتی وړه نری خبره خود کباړي سره څه نه جواب نه چې د سره جواب نه دي څوکي وای دا تاسو پرمایشي جواب واړی الکه څنګه واړی د جواب نه کړي خره د مناظره ووري د په یو مناظره کې جواب نه کوي خد چې څومره اعتراضات په باندې کیږي د اعتراضات پری دي خو بیا پاغه لګ خبره کوي د سټایمه پورې غنټه نی مزان ننګاره کې پاغه باندې نو بیا په اخر کې سوي وای د هر اعتراض جواب ما کړه ویډیو کې موجود دی ویډیو وګورئ تاسو به ویډیو وګورئ د سره به جواب نه خدا د عادت را چلی تل دی چې د خلکو له څه دوکه ورکی د دوکباس مکرجن انسان دی کنه په خبره باندې پوه شو نو څوکي مکر سره وای د هر اعتراض سما کړي جواب مې کړه په ویډیو کې چرته نو بیا چاغي ډیر تنګي اصرار پیو کی بار وای سو کوي
جواب وکړه تعالی جواب نه درځي دوی ته بیا څه وایي دا وایي ته فرمایشي جواب غواړي یعنی د خپل خوخه جواب غواړي ما خو جواب درکړی د خپل خوخه خو تر نو د خپل خوخه جواب غواړي ولکه مشرکان شو د خپل خوخه دلایل غوښتل لکه اوس دا خپل خوخه دلیل څه کنه چې دا قرآن په نبی له سلام ولې نازل شوی دا د مشرکان ولې نه نازلې ده نو ما درته ویل چې کبډي استاد هم د سې چل کوي هغه خبره پوه شو وای دا فرمایشي خبره مې د تفصیل کړه نه خو د سي قوي اعتراض په د باندې شوی د جانب مقابل نه شاله سي قوي اعتراض د جواب نشته او نه دولت زبردست جواب ورکړي نو ځان خلاص کی وای دا فرمایشي جوابونه غواړي الکه پوه شوي کپو په نشولای نو دی بیا د سی ویلا لولا هلا نزل هذا القران ولن نازل شوی دا قران کریم على رجل په یو سړی باندې من القريتين د دوو خارون چې یو خار د مکی دی او یو خار د طائف دی من قريتين العظیم دغه دوو خارون غټونه نو په دغه اسړی څوک ته دغه دوو خارونه ولید بن مغیره د مکینه او روي بن مسعود الثقفي د طائفنا الله ته فرمای اهم يقسمون رحمت ربك آیا دیو تقسیم یا رحمت درپستا دا تقسیمون کی دي دا ودی دي کنه دلته د رحمت نه مراد نبوت ته یعنی دیو د نبوت تقسیمای چې بس زمونږه خوخه چې ولید بن مغیره شي نبی شي او روي بن مسعود شي نبی شي هغه دا تاسو خوخه ده د نبوت ورکړه د چا کار دی او د الله تعالی کار دی بس د الله چې څوک خوخه د نبی جوړی کنه والله يختص برحمته من يشاء دغه تم د رحمت نه مراد څه شو نبوت شو د الله خوخه چې په نبوت سره څوک خاص کې نبوت ورته کی او دغه صفه او ولایت باندې هم چې څوک ولی جوړی نیک پاک مؤمن جوړی الله خوخه ده اوره پوه شو نو دغه امامانو ته الله تعالی د دومره فوقیت ورکو د دومره شان ورکو د څلور امامانو ته فکر دې پراغه نو تو سره سوځيږي یک په بنه شوي دا دومره دوکباز خلک ته کنه دومره دوکباز دا ټکو والا خلک نه ټکی چې بزان راچي دې ټکو والا خلکو وسیو بلا پروپاګاندا جوړه کړې ده ډېر عوامي په دې گمراه کړه یاره وای موږ چې څومره امامان منو کنه وای د سیده مقلدین نه مني امامان لکه موږ چې څومره امامان منو لکه څنګه وسمي سړی په دې دند نه وایي او خو بي دې کنه خو سوره مې په څه پوي عامل دوکور الکه مې وای خو سم امام مني نو تور ته سوال په منبر باندې چغي وا چې لکه دا سړی امام نه مني او نه صاحب ماته په خپل اوریدلی په خپل باندې شاخوي چې موږ امامان منو موږ وې د دې خلکو امامان څه کو زیات منو دوکې ورکړه کورې نکړه خدا دوکې ازه دی بازو مليان تم نه معلوم غره ښا شخاص دې کتابونه نه کتلی یې خاص دې تقاریر نه ولیدلی نو ګوره دې بازو مليانو تم دې خبرې پته نشته ده چې دی امام سے پڅ کی منی دی امام صاحب پاسما او صفاتو په مسله کې دیو ته مغالطه شوې ده د امام صاحب رحمت الله علیه د بعض مجمل اقوالونه دیو د هغه مغالطې د وجنه چې کم ده په دې کې پراتدي په دې وهم کې متحیر او سرګردانه چې ګنی امام صاحب زمون باقی ده الکه هغه څنګه ده او کتاب الوصیه کې امام صاحب فرمایي چې نقر بان الله علی العرش مونږ په دې اقرار کوو امام منیفه فرمایي چې الله کم ځای دی په عرش لفاسه دی دی مو یې کنه چې مونږ مو الله تعالی په عرش لفاسه دی ور دي امام منیفه رحمت الله دی قول ته وګوره وای دا عقیده د امام صاحب ده کنه وای دا زمونږ عقیده ده تاسو خو د امام صاحب عقیده نه کنه تاسو خو چې الله هر ځای دی تاسو امام صاحب عقیده نه کنه وګوره موږ امام صاحب منو کنه یو خبره دا شو دې ته جواب کوم ښا دیم و امام منیفه رحمت الله علیه فرمایي رولمانی ته نقل کړی دی سورۃ اعراف کې چې څوک داسې وایي چې ما ته پته نشته چې الله په اسمان کې دی که په ځمکه کې دی یکفر دا سړی کافر کېږي امام صاحب وایي ګوره وایي تاسو ته دا پته نشته که نه تاسو وایي چې الله هر ځای دی یا پکې څوک وایي چې نه الله لپاره مکان نشته نه په اسمان کې نه په عرش کې نه په ځمکه کې دی تاسو وایي بعضې داسې عقیدې دي نو ګوره وایي امام صاحب دې سړي ته کافر ویل چې دا نه پېژني الله چېرته دی الله امام صاحب دې څه ویله کافر ویل دوه خبرې شوې درېیمه خبره فقه اکبر کی امام منیفه رحمت الله فرمای وله ید و وجه الله لپاره لاس ته ید په معنا لاس دی وجه ده مخ ته کنه دیو د ظاهری معنی غانی کوي او وای د څه بنوي فلو قال چې ان يده
قدرته چې یاد الله تعالی قدرت دې څه وایو کنه بيدک الخير یعنی په قدرت د الله کې خیر نه سوې کنه دیو دې څه بنوي ځکه امام صاحب وایي دې څه بنوي دې څه کو دیو ویل فین فی ابطال صفه دې کې ابطال باطل د صفات او دقه قول د قدریه او د وجنه تاسو قدریه جوړیږي امام صاحب رحمت الله وایي دې نه براو مختصر درته هم د بحر الى ساحل می شروع کړو او مختصر درته هم ته مغالطه شوی د خدای غر کې عوام گمراه کړي پہله خبره دا ده امام منی رحمت الله علیه چې ویلي دي چې نقر بان الله على العرش تصفيه انساني قمقل سړی تر امام صاحب خبره نه پويږي دا مقلدینو ته تاسو کو دا هغه چانه تاسو کا چې امام منی رحمت الله علیه سره ناس پاس دي امام منی رحمت الله علیه نه نقل کړه موږ ته خبره چي نه تاسو کا د دې مقصد دا دی چې بان الله على العرش یعنی د الله تبارک وتعالى هغه تصرف او ملکیت چې څنګه په اهل الارض باندې د زبکی والو باندې دقه په اهل السماوات باندې او دقه رنګ چې کوم دی په عرش باندې دی ذکر دي تمام مخلوقاتونه چې کوم دی اعظم مخلوق هغه عرش دی هغه به خبره پوه شي دا د اهل ظواهر په نسبت ته ترجمه وکړه چې کوم زمونږ د احناف دي او د کې د ظاهر د علما ترجمه دي ځای کوي او صوفیه بده کې سوي صوفیه بده کې وای د الله تبارک وتعالى د تجلیات چې څنګه بده تمام عالم باندې دي د قرنګ بالخصوص فعرش معلا باندې دي خصوصي انوارات او تجلیات د الله تبارک وتعالى هغه په عرش باندې دي او بیا د عرش د ذکر راغی چې دا د ټولو نه معظم مخلوق دی د ټولو نه غټ مخلوق دی په دې وجه چې کوم د هغه سره راغی تخصیص د ذکر راغی خبره هم پوه شو او په ټولو باندې د الله تبارک وتعالى د زیات هغه خصوصي انوارات هغه په عرش باندې دي دغه دا معنا ده دغه دا معنا ده چې الله د عرش لپاسه ناس تر کدي بعضی کتابونو بعضی تقریري دا خبرې کوي داسې ته منسوبېږي ټیک شو دیم چې امام منی رحمت الله فرمایي چې څوک دانه پیژني الله کم ځای دی دا کافر کی دا غي مقصد مولا علی قاری په شرح فقه اکبر کې بیانای وای مقصد دا دی چې دا امام صاحب چې څوک دانه پیژني الله پس مکه کې کې پاسمار کې وای دا سړی الله ته مکان ثابتوي امام صاحب ورته زکه و چې دا کافر دی زکه الله ته مکان ثابتوي هغه پوه شي او هر شي فقه دا مختصر رواني ما نور پدې هر یو کې کوم نه په غنټو باندې او بده ما یو مقالم تیار کړی ډېر طولانی مقاله ده په دې باندې اسماء او صفات باندې درېمه مسله چې امام صاحب د ید معنا په قدرت سره وایي مکوي دا امام منی رحمت الله علیه دا د مفوضین نه دی امام منی رحمت الله علیه تعویل چې کوم دی په دې کې نه کوي هغه وایي تفویض یو ک الله تعالی ته یدم د الله صفت ته او قدرت هم د الله تعالی صفت ته دوه د الله تعالی صفات دي خبره پوه شو او متأخرین چې کوم تعویل کړي دي هغه تعویل ځونی دی یقیني نه دی اعلی چې ته یقینیت په معنی د قدرت سره وایي چې د یقیني معنی قدرت ته نو په دې کې بیا څه کې صفت باطلېږي او چې د دې ځونی معنی وکي چې حق معنی الله ته معلوم ده خو د عوامو عقیدې په غلطيږي او دوی ته چې کوم د ګډوډیشن راځي په عقیده کې دا غي د پاره چې کوم د یت معنی پس سره وکړه په قدرت سره وکړه دې عقیدې خرابې نشته الله ایدا مقصد دی ښا او شوي نو دیو سوې وای موږ امام صاحب داسې منو چې د سیبل څوک عوام یې سکړه ګبره کړه نو بیا کته چې لکه دا خلک امام صاحب پسې غړي وړي وای نه امام صاحب ته د کړي امام صاحب او د دیو تاسو بیان نه لري ما سه یو وابي بیانو پای کې لیکلي وای امام منی رحمت الله علیه د علم سره کار نه و د عالم نه و دغه چې کوم د حماد صاحب سره سورۃ ناسو د ابراهیم نه قیصره یو سورۃ ناسو هغه ته چې ډېر خسړای جو کته علم شروع کې جو ته بل کډیر کار وکي او دغه تجارت ته بتر راته تاجرو د علم سره ما کار دی بیا ولاړ پتوی په درس باندې کې راځي کې خطا شو یا حماد صاحب ته ویل ته مانو چې اهل پتوی اهل نه ته خطا شولې بیا راغی دغه سره په منطقه ځکه ناسو د مرګه پوری بیا بل ته علم نه تل دغه سره ناسو په تشاوریدل وای کول ته عالم نو دا د وبي بیان دی ښا عدالت دی بل لته خجوري د دوبره په تکبیر انداز باندې ناسي چې ته نت باندې ما ته پیدا کوو ته دغه کومه به خیم دته دوبره تکبر کوي او دومره بد رته وي د الله بندگانو دوه خصوصي درسونه بیا ووري چې کې سوي هغه چرته کې قران یو ترجمه کوي په قران په ترجمه کې دا خبره کړې ده هغه خصوصي درسونه بیا ووري درنه چې پای کې بیا د کمی غټي وړي وي او په دنیا کې د گمراه کول لپاره بیا چې کم ده خبره کې بهرحال دا خبره مې په دې ځو کړه چې دا الله تعالی خو خدا بچ څوک ته بي جوړه څوک ودي جوړه خبره پوه شو د مشرکانو په ویلو وې دا چې کم ده مغیره ابن شعبه او روي ابن مسعود دا ولې نبیانه جوړ نکړو خبره پوه شو نو دیو مې کنه دا امین الله بشوری ولې چې کومانو امام جوړ نکړې شو دا ولې الله امام جوړ نکوم دا خبره کوي ګر دا الله په خدا ګر شیخ صاحب خبره دا شیخ خطه دا الله تعالی د انسان ته ورګي دي نه ولې مخینی ولې
اځ نه اوله جسدی نیول کدان اولی قسم دې مخون ته چګوري کنه سړی څه کړه کوونه کی ورځي کنه ورځي زمونږ د اهل سنت والجماعت تک تور پنجابی د پنجاب نه راولي حبشي راولي حبشي خو اهل سنتي چې د مخ ته ګوري نورانیت او وجاهت په کې پروتي هی کنه زمونږ د پاچا سه محترم په مریدانو کې مرید نوم یې غستل مناسب نه ګڼم درنګ نډیر تور دی زمونږ یو ملګرو ما ته ویل زکی لکه دې سړي کې الله تبارک تعالی ډیر نورانیت خو دی لکه درنګ تک تور دی مې دا څه سوي ناغه نورانیت ته کنه هغه فیض او برکت ته چې مبارکان راچلي دي لکه درنګ تک تور دی یو مجلس کې بل زوم یو بل ملګری دی دې میګورو طرف ته واقع نوم د مناسب نالم چوخره وګڼم اکثر کته بار ملکون کې ډيري دلته کله کله راځي یو مجلس ته ما سره راغی نو یو ملګری په ما سره راغی وای ته سړي سره ما مې لو کزو سره په خیر کول غواړم مې ولي مې وته کې ډیر زیات چې کم د نورانیت پروت الان کې درنګ تک تو درنګ نه دا مې د سیمه دوه واقعات ویله نور ډیر شي دي سمون سره درنګ نه تک تور خو چالي سنتي خپل غ نور بر اخلاق وینه ک برکتی تور دی وای هغه دا بل سړی برکتی سپین دی دا بل سړی په څه به برکت سپین دی فکر دې برابر هغه تک شي ابو جهل ډیر سپینو درنګ خو به برکت وو انګريزان ډیر سره سپین دي خو به برکت دي او دغه څه په څه غره واخله کنه دا ابو نقصان فکر دې برابر اسه غمه کپونه بدن چولی د خو ته ګوري زړه دې وبنس کی زړه په نه خوشالي زړه ته اطمینان نه ملاويږي خبره پوه شئ کم نه شو ها قسمنا بينهم معيشتهم الله فرمای موږ تقسیم کړه په ما بین د دوی کې معيشتهم هغه ژوندۍ دي یا ژوندۍ غصاب سامان په حیات دنیا په ژوند دنیا کې فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا الله فرمای چې بعض موږ غنیان کړه او بعض موږ سکړه قران کړه ورفعنا بعضهم او پورته کړل بعض موږ دینه په غنا سره فوق بعض فوق لپاسلو نور باندې درجات په درجو سره لیتخذ د پاره د چونی سي بعضهم بعض لدينا یعنی دا غنیان اونسي بعضن بعض نور لا چې فقيران دي سخريه یا سخريه سخريه یا سخريه مسخرا في العمل له یعنی خدمتګاران ځان لپاره اونسي صحیح اونسي خدمتګاران بالاجر په دې ول بیا پیسې ورکړي دا غنیان چې کم دی دا اوچت کړی شول په فقيرانو باندې غنیان په پیسې ورکړي فقيران به خدمتونه کوي خبره پېښي نو دی وسوي وقرئ بكسر السين یعنی سخريه هم ویل شوی دی او سخريه هم ویل شوی دی دوه په کې سری جایز دي بده آیت پوره شو بس ته ها بس ته ټیم پوره شو او علی البلاغ اخر دعوانا بالله